وقالو او دوی وی لولا نزل علیه ولی نشی نازل ولی پدباندی آیت سنخا من ربه د طرف د رب دنا قلت ورتویا ان الله قادر یقینا الله جل شانه قدرت لري على ان ينزل پدې چې نازل کړي آیت النخا ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیات خلق د دوی نه پويږي. سورة الانعام آیت نمبر 37. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. صدق الله العظيم. مخی آیت مبارکوں کی اللہ تبارک و تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا د تسلی د پارا دا ارشاد فرمایل چې زما محبوب پیغمبر دغه خلقو د انکار د تکذیب د وجنا تغمجن کیګما تا نه مخکې پیغمبرانو سره هم دغه سي سلوک کړی شوی دی او کته دوی د پارا زمکی لاندې سورنګو کې التلار شي اسمان ته پوړې کې بر اوخیږي او دوی ته د دوی د خوخي معجزات وروړي بیا هم دوی چې دیغه نه قبلې حق لره دا د الله تبارک وتعالى منشا او خوخه ده چې الله جل شانه چاته هدایت ورکي او چاته هدایت نه ورکي او کچري الله تبارک وتعالى غختلی نه د ټول انسانيت دا په هدایت باندې راجمع کړي وي خو الله جل شانه اختیار ورکي هر انسان لره او بیا فرمایل چې کم اوریدون کې خلق دی هغه اوري او هدایت حاصلې د الله د کتاب نه او چې کم د کافران دی د مثال د مړو دی دوی نه اوري دوی به د الله جل شانه مخه ته جمع کړی شي. نن چې کوم آیتونه مبارکه دي په دې لومبي آیت کریمه کې الله تبارک وتعالى د منکرینو د قران یو اعتراض نقل کړي مشرکینو بوي چې په دې پیغمبر باندې یو معجزه یو نخا ولې نازلي الله تبارک وتعالى داغي جواب ورکړي زما محبوب پیغمبر دوی ته وایا چې الله جل شانه په دې باندې قادر دی چې خپل پیغمبر باندې هر قسمه معجزه هغه چې دی ورکی ولا نخ ورکی ولا لیکن تاسو اکثر خلق تاسو نه پويږي او په دې دویم آیت مبارکه کې فرمایي چې په دې مقدس مکه باندې چې څومره زیروح شیزونه دي جاندار سيزونه دي دا ټول چې کوم مارغان الوزي خپل وزر سره دا ټول الله تبارک وتعالى په ورځ د محشر دا برا جمع کوي دا الله تبارک وتعالى په کتاب کې دا هر څه محفوظ دي او داغه په حضور کې به دا ټول جمع کیږي او سرنګي د انسانانو په خپل منځ کې د عدل او د انصاف عدالت بلګي د ظالم او د مظلوم دغه سي په زناورو کې هم الله تبارک وتعالى هغه هم را جمع کوي او پاغوي باندې هم د قانون هغه جاری کوي. فرمای وقالو او دوی لولا نزل عليه آیه ولنش نازل ولی پدی باندې نخا من ربه د طرف د رب ددنا قلت ورته یا ان الله قادر
یقینا الله جل شانه قدرت لري علی ان ينزل پدې چې نازل کړي آیت النخا ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیات خلق د دوی نه پوهیږي الله جل شانه پدې قادر دی چې کم معجزه ورکول غواړي یا کم مطالبات د مشرکین طرفنا منکرین د قران د طرفنا مطالبات کیږي کله به چې د صفا د غونډې د سرو زرو جوړ کا او کله به یو مطالبه کوله چې تانه مخ کې رستو فرشتي روانې وي او هغه فرشتي استاد نبوت گواهی ورکې نوم به الستا خبر اومنو او کله به وی د مکه مکرمه دا خار دا مونږ ته وسیع کا فراخ کا مختلف هغه چې د من چاهه مطالبات بدوی کولو الله تبارک وتعالى فرمای قل ان الله قادر یقینا الله جل شانه په دې باندې قادر دی چې څه دوی ویا کول شي الله جل شانه ته مشکل نه دی خو په دې کې حکمت دا دی مصلحت په دې کې دا دی الله تبارک وتعالى د دوی د خوخي معجزات هغه ځکه نه را لګي چې قبل فرض د دوی د خوخي مطابق معجزه راشي او دوی بیا هم اونې مني نو بیا به دا ټول هلاک کړي شي حالانکه الله تبارک وتعالى په دې امت باندې اجتماعي عذاب هغه نه راولي مخکینی امتونو کې بداسي وشو چې د وخت پیغمبر نه معجزه طلب کړه الله تبارک وتعالى ته دعا وکړه نو هغه معجزه ورکړي شو او بیا چې کله قوم د هغه معجزې نه انکار وکړو هغه ټول قوم صفحهستینه میټو کړی شو هغه هلاک کړی شو څنګه چې نوح علی السلام نه مطالبه وکړه د دې غرنه مونږ ته یو اوخ روباسه نو موږ ستا پیغمبري به ومنو هغه دعا وکړه اوخ روتله او دوی ته ویل شو چې هذه ناقة الله وسقياها دا د الله اوخه ده دې سره تاسو کار نه ساتي دا به یو ورځ باندې بدی د کوی نو بس کی چونکه هغه قد او قامت لحاظ سره ډېر غټه یو ورځ به تاسو بس کی نو دوی یو څو ورځې برداشت کو بیا راولګېدو دا اوخه قتل کړه چې هغه مړ کړه نو د الله تبارک وتعالى عذاب په دوی باندې راغی دغه نور انبیاء کرامو نه دوی مطالبه وکړه قوم معجزه هغه معجزه ورکړې شو بیا چې کله دوی مخالفت وکړو نو په دوی باندې عذاب راغی دوی هلاک شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هم چې کله مشرکین مطالبات کو الله تبارک وتعالى د دوی د خوخي معجزات نور کولو دغه وجه دا و چې مخکې نه د الله محبوب پیغمبر سلويخ کاله ژوند په دغه مکه مکرمه کې په دې خلکو کې تیر کړو او د الله د محبوب پیغمبر هغه حسن اخلاق هغه بهترین کارکردگی او هغه بهترین کری او کرکټر د سلويخ تو کالو ژوند هغه بچپن دغه ځواني دغه شباب او هغه حسن سیرت او دغه اسوه حسنه او هغه دغه اخلاق کریمانه هغه اخلاق عظیمه هغه بهترین سیرت او صورت هغه بهترین معاشرت او هغه بهترین اخلاقیات او هغه بهترین معاشرتی زندگی او هغه بهترین ګریلو زندگی او هغه بهترین پچم غون کې ژوند تیرول هغه بهترین تجارت یو بهترین تاجر حیثیت سره یو بهترین رهبر او رهنما حیثیت سره یو بهترین سیاستدان په لحاظ سره او یو بهترین معاشره د یو فرد په حیثیت سره او یو بهترین کاروباری او تاجر حیثیت سره یو بهترین گوانډي په حیثیت سره یو بهترین محلدار په حیثیت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ټول ژوند د معجزې په تور باندې د دوی مخ ته موجود ځکه دوی ته نور معجزاتو ضرورت نه د الله محبوب پیغمبر د دوی مخ ته ودرېد او فرمایل فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون اې د مکه خلکو ما ستاسو په منځ کې سلويخ کاله د خپل د بچپن د ځواني د شباب تیر کړی دی په دې سلويخ تو کالو کې چرته یو خبره داسې وي چې زما د خلینو دروغ تاسو اوریدلې وي خلاف حقیقت تاسو اوریدلې وي زما د جبې او د لاس نه چاته شر او تکلیف رسیدلې وي زما د جبې نه زما د لاس نه چاته بد اخلاقی صادره شوې وي چاته اذیت او تکلیف رسیدلې وي ما چا سره معاملات
کړی وي او پاغي کې مې چا سره زیاتې کړی وي فقد لبثت فيكم عمرا من قبله سلويخ کال مې پتا سو کې ژوند تیر کړی دی او دا اعلان کول والا پټول انسانیت کې پټول دنیا کې دا امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دی دا د انبیاء کرامو صفت دی او بیا د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دا صفت دی چې قوم مخ ته ودرېدو او فرمایل چې فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون تاسو کې دا عقل نشته تاسو بیا معنا معجزه غواړي حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ سره یو کس شپږ میاشتې په صحبت کې پاتې شو او بیا ورته وی چې تا نظم زکه چې ما اوریدلو ته صاحب کرامت بزرګي خو په دې شپږ میاشتو کې ما تا کې څه کرامت ونه لیدو نه په هوا کې والوتی او نه چې د سبل څه کرامت می ولیدو حکیم الامت حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ چونکه تقریبا د 1400 کتابونو مصنف دی 1400 داغه د ژوند او داغه د کتابونو چې کله موازنه وکړي شنو داغه د ژوند ایام کم دی او د کتابونو تصنیف او تالیف داغه زیات دی نو علما فرمایي دا داغه کرامت دی نو فرمایي چې دا راته وایا چې په دې شپږو میاشتو کې تا زما د لاس خپونه زما د ژوند نه چتا یو کار داسې لیدلې په دې شپږو میاشتو کې یو قول فعل عمل چې هغه خلاف سنت وي د سنت خلاف وي هغه نه حضرت په دې شپږو میاشتو کې چې د خلاف سنت کار معنی لیدلې نو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ته فرمایي چې ته بیا کرامت څه ته وایي ټولونه لوی بزرګي او لوی کرامت د انسان هغه دی چې دغه ژوند دغه خوراک اسکاک دغه ناس ولاړه ده د سنت مطابق شي دغه اخلاق دغه معاملات دغه کاروبار دغه لین دین دغه رشتہ دارانو سره تعلق دغه خپل خپلوانو سره تعلق دغه تجارت او دغه غوند دغه محلداری دغه اخلاق هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مطابق وي او د مسلمان داسې ژوند تیر کړي د معاشره د پاره د خیر او د برکت او د مینې او د محبت ذریعہ جوړ شي دین لوی بزرګي هغه نشته دي کزه ټول شپه نفلونه وکم او بیا مانه غونډي تنگ وي مانه پکور کې خلک تنگ وي مانه چې د اهل حقوق هغه چې دغه حقوق سلب کوم هغه تنور کوم نو زما د تهجدونه زما د منځونه د ما ته فائدہ نه راکړي لہذا الله تبارک وتعالى فرمایي چې زما محبوب پیغمبر په دې قادر دی چې زه دوی ته په دې قادر یم چې خپل محبوب پیغمبر ته هر قسمه معجزه ورکم خو حکمت پکې دا دی چې زما د محبوب پیغمبر سلويخ کال ژوند ستاسو مخ ته موجود دی دا د معجزاتو نه ډک دی قران کریم په خپل باندې معجزه ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلويخ کال ژوند په خپل باندې معجزه ده او په سونو معجزات ستاسو مخ ته موجود دي تاسو بیا د څه شی معجزه طلب کوئ نو الله تبارک وتعالى دوی ته فرمایي ولکن اکثرهم لا يعلمون دوی پوېږي نه زما د محبوب پیغمبر ژوند سره په معجزه دی دوی په دې باندې پوېږي نه سوچ پینې کې غور او فکر تدبر اکثرهم لا يعقلون اکثر په دوی کې کما عقل دي وقالوا او دوی وی لولا نزل عليه ولنش نازل ولي په د باندې آیه سنخه من ربه د طرف د رب دنا قلت ورته ويا ان الله قادر یقینا الله جل شانه قدرت لري على ان ينزل پدې چې نازل کړي آیه النخه ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیات خلق د دوی نه پوهیږي صدق الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.